محمد حارث ولې د پاکستان ټیم نه بهر شوی دی؟ محمد حارث سره په سلیکشن کمیټۍ کې د کم یو کس نه لګي چې هغه د پاکستان ټیم نه بیخي بهر کړی دی. په سکواډ کې د هم دغه نوم شته، پلینګ 11 خو پرېږده، په 16 ممبر سکواډ کې هم د محمد حارث نوم نشته. د محمد حارث مکمل ټي20 کیریئر به سره په دې ویډیو کې شریک کوم. سایم ایوب ته ولې د محمد حارث په ځای پریفرنس ملاویږي په دې ویډیو کې په دې باندې هم خبره کوو. محمد حارث سره زیاتې ولې کیږي دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو په سلیکشن کمیټۍ باندې خبره کوو. سلیکشن کمیټۍ کې وهاب ریاض دی، محمد یوسف ته، عبدالرزاق ته پکې، اسد شفیق ته پکې، چې په دې سلیکشن کمیټۍ کې د وهاب ریاض محمد حارث سره نه لګیږي. محمد حارث ځکه د پاکستان سکواډ نه بیخي بهر شوی. 16 ممبر سکواډ کې هم د محمد حارث نوم نشته رجی. که د محمد حارث په ټیم په ټي20 کیریئر باندې مونږ خبرو کوو، محمد حارث سره ټي20 کیریئر کې چې څومره هم میچونه کړي کې هغه کې د پاکستان د لپاره ښه پرفارمنس کړی دی. محمد حارث سره د پاکستان سلیکشن کمیټۍ ممبران چې کوم دي د هغوی ورسره نه لګي، په دې وجه باندې هغه بهر دی. محمد حارث ته سایم ایوب په ځای ولې سایم ایوب ته زیات پریفرنس ملاویږي؟ سایم ایوب نه علاوه حسیب الله ولې په سکواډ کې شته، محمد حارث نشته؟ چونکې د حسیب الله، د محمد حارث او د سایم ایوب کار چې کوم دی سیم کار دی. درې واړه اوپننګ هم کولی شي او درې واړه تیز گیم هم کوي. په 2022 کې محمد حارث د فخر زمان په ځای په ټیم کې شامل شو. 2022 ورلد کپ کې په میگا ایونت کې د فخر زمان غونډه کې لاړی په ځای د په سکواډ کې شامل شو. جی د فخر زمان په ځای د بیا بیټینګ هم کړو. د فخر زمان په ځای د بیا سلور میچونو کې هم په ټي20 ورلد کپ کې شامل شو. جی چې پای کې د ښه پرفارمنس کړو. سلور د ورلد کپ میچونو کې د شامل شو. سلور ورلد کپ میچونو دله ملو شو چې پای کې د ډیر زبردست پرفارمنس وو. محمد حارث تر اوسه پورې سلور میچونه کړي دي. سایم ایوب 15 میچونه کړي دي. حارث ایوریج چې کم دی په 15 ایوریج دی د محمد حارث، او د سایم ایوب چې کم دی هغه هم 15 ایوریج دی. جی مطلب تر اوسه پورې ټي20 فارمیټ کې زیات میچونه چې کم دی هغه سایم ایوب کړی دي. زیات میچونه سایم ایوب ته ملو شوي دي. او کرنټلی 2023 کې د سایم ایوب او د محمد حارث چې کم میچز دي نو حارث لډر کم میچز ملو شوي دي. سایم ایوب سټرایک ریټ چې کم دی هغه 128 دی او د محمد حارث سټرایک ریټ چې کم دی هغه 127 دی. چونکې سایم ایوب چې کم دی د محمد حارث نه زیات میچونه کړي دي. چې څومره کلاړي زیات میچونه کوي دومره دغه امپروومنت کیږي په سټرایک ریټ کې هم، په ایوریج کې هم، په سکور کې هم. سایم ایوب زیات میچونه پاکستان کې کړي دي، په ایشیا کې کړي دي، او حارث چې کوم دی هغه زیات میچونه د ایشیا نه بهر کړي دي. په استرالیا کې هغه سلور میچونه کړي. په ورلد کپ کې ټوټل 9 میچونه دي د محمد حارث. په 9 میچونو کې سلور میچونه چې کوم دی هغه په استرالیا کې دي، او 15 میچز چې کوم دی هغه په شارجه کې دي او په پاکستان کې دي. او د نه علاوه د سایم ایوب چې کوم دی هغه ټوټل میچونه تقریبا 15 میچونه دي. جی چې هغه 15 واړه میچونه په ایشیا کنډیشن باندې کړي دي. ایشیا کنډیشن او د استرالیا کنډیشن کې د ځمکې اسمان فرق دی. جی بیا په 2023 کې محمد حارث ته صرف اور صرف سلور میچونه ملو شوي دي ټي20، او سایم ایوب ته 8 میچونه ټي20 ملو شوي دي په 2023 کې. په 2022 کې ګوره ټي20 ورلد کپ کې څومره ښه پرفارمنس هغه وکړو، او چې کله د وهاب ریاض سیټ اپ راغلی دی نو حارث بیخي د ټیم نه بهر شوی دی. حارث ته 2022 کې ټوټل چې کوم ټوټل 2022 او 23 کې ټوټل میچونه چې محمد حارث کړي دي هغه 9 میچونه دي. 22 او 23 دواړو کې دوه کالو کې ټوټل ټي20 میچونه چې کم شوي دي حارث ته 9 میچونه ملو شوي دي. حسیب الله صرف او صرف یو ټي20 میچ لري راوسته دي، هغه غریب هم بیا غي نه پس بهر کړي ټیم نه. 2022 کې حارث 15 میچونه کړي دي او سلور چې کم دی هغه د ورلد کپ میچز دي. په 15 میچونو کې سلور د ورلد کپ میچونه دي 2022 کې. 2023 کې محمد حارث چې کم دی سلور میچونه کړي دي. مطلب په 2022 کې 15 میچونه کړي دي او په 2023 کې سلور میچونه کړي دي. ټوټل محمد حارث 9 میچونه کړي دي. سایم ایوب په 2023 کې 8 میچونه کړي دي او په 2024 کې 9 میچونه کړي دي. نو د سایم ایوب ټوټل میچونه چې کوم دي ټي20 هغه 15 میچونه دي. مطلب سایم ایوب له زیات پریفرنس ملاویږي د محمد حارث په ځای. خو حارث په 2022 کې چې کوم میچونه کړي دي د هغې پرفارمنس چې کوم په ورلد کپ کې لري، تاسو لښکرې ساوث افریقا خلاف محمد حارث ته ډومبنی میچ ملو شو په 2022 کې په ټي20 ورلد کپ کې، چې کې محمد حارث 28 رنزونه جوړ کړي 254 سټرایک ریټ سره. 28 رنزونه وغه ډېر کروشل رنزونه هغه جوړ کړو چې دا محمد حارث په وجه باندې پاکستان د ساوث افریقا نه میچ هم ګټلو، چې هغه میچ پاکستان ته ګټل ډېر زیات ضروري وي. بیا بنگلاديش خلاف دویم میچ محمد حارث ته ملو شو چې کې 31 رنزونه کړیو صرف په 18 بالونو باندې، او 172 سټرایک ریټ سره د بنگلاديش خلاف بیټینګ کړو. د نیوزیلند خلاف 30 رنزونه کړیو په 26 بالونو باندې 116 سټرایک ریټ سره په ورلد کپ کې. او بیا په انګلند کې فائنل چې کوم انګلند سره فائنل په استرالیا کې چې هغه کې محمد حارث صرف 8 رنزونه
جوړ کړو. دا څلور میچونه محمد حارث لا د T20 ورلد کپ ملو شو چې پای کې حارث ښه پرفارمنس کړو چې کې دوه میچونو کې دا حارث ته پرفارمنس په وجه باندې پاکستان میچ هم ګټلو کروشل میچونه جی. نو محمد حارث نه زیات پریفرنس چې کوم دی زیات پریارټي چې کوم ده هغه سایم ایوب ته ملاویږي. سایم ایوب ته زیات میچز ملاویږي، حارث له کم میچز ملاو شوي دي. اوس خو بیخي د ټیم نه بهر کړی دی. په سکواډ کې هم دغه نوم نشته دی جی. په 16 ممبر سکواډ کې هم محمد حارث نشته دی. نو سلیکشن کمیټي چې کوم ده هغه کې د وهاب ریاض سپیشلی نه لګي او ټیم کې اوس هم داسې دوه درې نور کلاډیان دي چې سره هم د وهاب ریاض نه لګي. هغه کې رضوان نوم هم د دوه درې نور هم داسې کلاډیان دي چې کې ای سره د وهاب ریاض د سلیکشن کمیټي نه لګي. کچری د پاکستان د سلیکشن کمیټي فارن شو مطلب مونږ پاکستان کرکټ بورډ خو کوشش کوي چې کوچ د بهر والی خو په کار ولدار چې د سلیکشن کمیټي هم د بهر والی. کچری د سلیکشن کمیټي د بهر شو او د شفارس او د نه لګیو فیورټیزم تی وته نو بیا پاکستان ته یو ښه ټیم ملاوي دی چې ښه کلاډیان ولا ملاوي دی چې په میرټ باندې. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.